مولانا فضل الرحمن وای په خیبر پختونخوا کې به حل او کرپشن ختميږي چې کله زمونږ حکومت راغی نو بدی کې به کرپشن ختم شي. زره ته هم چې کله په خیبر پختونخوا کې د نورو کسانو حکومت راغی د پی ټی آی نه علاوه اکه د هر یو پارټي حکومت راغی نو تاسو نه به یو سہولت چې دا به ختميږي لکه هغه غریب عوامو سہولت ته او دغه سہولت چې دا به ختميږي هغه څه شي دی هغه صحت کارت دی لکه مو کسانو علاجونه چې بده باندې کیږي نو بیا بس تاسو دغه علاج نه کیږي لکه څنګه چې په پنجاب کې د مریم نواز حکومت راغله صحت کارت چې دی بند کړی د سره وجنه بند کړی چې د عمران خان شروع کړی نو د دې د وجنه د دې خلاف دي بل تاسو به دا قسمه پوښتنه مې نه چې په صحت کارت کې چې دومره کرپشن شو کرپشن پکې نه دی شوی خو دی بار هغه بدنامي دی چې د صحت کارت بند شي که کرپشن پکې کیږي او کار څه پکې کیږي غریب عوام ته چې بدی کې سہولت ده مخکې لک کرپشن کېدلو او مخکې چې د حکومت په هغه کې کرپشن نه کېدلو نو د عمل په ترقۍ کې روانو موږ ته سہولت چې دی دا ملاو شو وس دی وای که زموږ حکومت راغی نو په خیبر پختونخوا کې چې د کرپشن به ختم شي نو د دې په اړه کې چې تاسو څه خیال لرئ